بیا ذره برابر د چانه نه یری چې سو پورې د الله طاقت باقی کدا دی یقیني چې الله جل شانو شته موجود دی او هغه طاقتور دی ټول طاقتونو د پاسه دی نو د یو طاقت نه یریږي د یو بادشاہ نه یریږي د یو سیاستدان نه یریږي د یو مولا نه یریږي د یو امین نه یریږي د یو کاروباري نه یریږي ګټه په دې خبره مطمئن نه او شک کی په دې خبره کې الله جل شانو یا نشته یا هغه طاقت کار نه کوي ته بیا ځان ته مسلمان مو آیا ته بیا جمعه ته مزه چرته مندر ته زدل ته سکے کنه دا څنګه دا بیا یریږي د خلکو دقل تستا بنیاد د یری به شروع کی چې کله تا د الله جل شانو نه انکار وکړو همداسې دا خبره ته بیا چرته وګیا پاتې نشي ته اعتماد وکړه په الله جل شانو باندې الله جل شانو فرمای زما خزانه ډکی او ته دین یریږي چې مال به رزق څوک راکړي ولې د الله جل شانو زمکه اسمانونه پیدا کړي دي د هغې په پیدایش باندې د هغې په پیدا کولو او جوړولو باندې الله نه ستړی شوی یو نړۍ روټۍ به تاله درکړي په هغې به ستړی کېږي څه کې بني آدم چېرته روان په کوم طرف ځي دا وایي چې غلط نه کوم نو ګټم بس په ټیک ټاک ګډېږم نو سبه کوم په یوټیوب کې ګډېږم نو سبه ګټم پروپیګنډې په چا پسې نه کوم چینل به څنګه چلو دا کومه طریقه په دې نه چلېږي رزق خو د الله جل شانو په لاس کې دی خلی امر کې خراب لی امر کې د هغه فیصلې چې څنګه کوي بس کوي نو اوس بهترینې ښځې کومې ښځې دي چې خاونې کله موجودي او چې خاونې کله بهري نو دا د خپل ځان حفاظت کوي د هغه د بچو حفاظت کوي د هغه د مال او د هغه د کور حفاظت کوي دا مطلب دی قانتات ای مطیعات دا به تابعداري د خپل خاوندانو او حافظات للغیب چې کله خاوند موجود نه نو بیا به د خپل ځان حفاظت کوي ولې به حفاظت کوي ځکه بما حفظ الله ای بما حفظهن الله ځکه الله جل شانو په دې احسان کړی دی حفاظت کړي او تمام د حفاظت چې څومره اسباب دي او څومره احکامات دي هغه سړی ته حکم کړی چې دا به بجا راوړي چې د ښځې صحیح حفاظت وشي نو الله په ښځه دا احسان کړی چې محفوظ یې ساتلی اوس په ښځم دا خیال ساتي چې دا د خپل خاوند دا خیال ساتي چې خاوند موجودي نو تابعداري به یې کوي خبره به یې مني او چې خاوند نه د خپل ځان او د هغه چې صحیح د خاوند د هغې حفاظت پکوي دا الله فرمایي فالصالحات دا هغه نیکوکارې ښځې دي واللاتي تخافون نشوزهن په دې کې مې نه خبره کړو چې الله